2021 کې الیکشن شوی دی او زموږ کې زموږ د ټولو د وی سی او د تحصیل چیرمنانو انتخاب شوی دی او هغه الیکشن د 2019 د ایکټ په بنیاد باندې شوی دی کوم چې صوبایي اسمبلی پاکستان تحریک انصاف هغې لپاره قانون سازي کړې وه خو د بده مرغه د بدقسمتۍ نه هغې په هغه ایکټ کې ردوبدل وکړو په هغه ایکټ کې ترامیم وکړو او زموږ چې کوم اختیارات هغې کې کمی راوستو او یعنې څومره چې موږ ته تکلیف راکولو د بدنیتۍ په بنیاد باندې پاکستان تحریک انصاف موږ ته تکلیف راکړی دی خو بیا د خوشحالۍ خبره دا ده زموږ د اکشن کونسل چې کوم مشران دي ډېر معزز مشر حمایت الله معیار خان زموږ د اکشن کونسل کمیټې صدر دی انتظار خلیل خان زموږ د صوبې د اکشن کونسل کمیټې کوارډینیټر دی د هغې او سره د تحصیل بډهبیري سره د تحصیل بډهبیر چیرمین صاحب او د تحصیل بډهبیر د ټولو ممبرانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم کوم وخت چې هغې اعلان کړی دی نو تحصیل بډهبیره په احتجاج کې په 1 نمبر باندې ولاړه وه او په بھرپور طریقې سره دې ملګرو په هغه احتجاج کې شرکت کړی دی د هغې نتیجه دا وه چې الحمدلله العزیز چې همقریب څو ورځې پهله د هغې په نتیجه کې زموږ د 2019 ایکټ دوباره بحال کړی شو اوس د تحصیل بډهبیرې چې کوم اسسټنټ ډایرکټر صاحب دی هغه راته پوښت وغواړم چې ډایرکټر صاحب تاسو خو راغلئ او تاسو دلته کې په تحصیل بډهبیره باندې خپل چارج واخیستو په هغې زه تاسو ته مبارکباد پېښ کوم خو د بله مرغه کوم وخت نه چې موږ سره صوبایي حکومت ناجیزه او بدنیتۍ او زموږ د بېعزتۍ دا کار شروع کړی و راتلو سره چې کوم زموږ د تحصیل بډهبیر اسسټنټ ډایرکټر صاحب دی هغه هم راتلو سره زموږ نه بېعزتي شروع کړه او زموږ په عزت باندې اټیک وکړو ډېره د افسوس خبره ده د هغې ثبوتونه ما سره موجود دي چې هغه څنګه رالو نو هغه خپلو سکرټریانو ته دا غیر اخلاقي غیر قانوني او یو غیر سنجیده هدایات جاري کړ او ورته یې ویلي چې تاسو به په خپل وی سی کې د چیرمنانو صاحبانو اټینډنس لګوئ نو ډېره د افسوس خبره ده چې اوس به لکه زه د وی سی چیرمن یم یا زما هر ملګری دلته کې د وی سی چیرمن ناست دی او زما زیري به زما په ویلج کونسل کې زما سیکرټري لګوي او بیا زه خو د دې ډایرکټر صاحب دې عقل ته حیران یم چې لکه دې ورته وایي چې ته به خپل وزیر هم لګې د چیرمن صاحب وزیر هم لګې او د کلاس فورس وزیر هم لګې نو آیا زه چې خپل وزیر لګوم نو زه به هر وخت ځان وزیر نه لګوم زه به ځان غیر حاضر لګوم زه به دا نه یم چې زه 8 بجې راځم او زه 5 بجې 6 بجې چوټي کوم او زه خو د دې عقل ته حیران یم بیا تا له پکار چې تا خامخا دا کار کولو او ته لکه مطلب یا د چا په وینا دې کړی دی یا په خپله مرضي دې کړی دی چې زموږ په تحصیل بډهبیره کې زموږ تحصیل چیرمن صاحب ناست دی پکار دی چې ته راغلی وي تا هغه سره مشوره کړې وه او بیا په مشوره باندې تا دا میسج چلولی وې خو ډېره د افسوس خبره ده او انشاءالله العزیز د دې فلور نه ته دا خبره کوم تا زموږ په عزت باندې راغلی او د خپل عزت تپوس به د هر ملګري د عزت تپوس به انشاءالله کوم ملګرو ټول تیار انشاءالله ټولو انشاءالله د دې تپوس به سره کوم او بل نو ما ته دا ایکټ ښیي چې په ایکټ په هغه روزنه په هغه چې کومه کاپۍ ده په هغې کې په کوم ځای کې دا لیکلي شوي دي چې یاره مطلب دا دی چیرمن صاحب به دې به چې کوم دی د دا زیر به سیکرټري لګوي او هغه ریکارډ به بیا ایډي صاحب ته لیږي زه خو په خپله یو سیاسي سړی یم عوامي نماینده یم دا هر ملګری سره زما د عوام منتخب کړی دی ته سرکاري ملازم یې زه به تا نه تپوس کوم زه به ستا د حاضرۍ معلومات کوم ته به څه زما د حاضرۍ معلومات کې ته د دې ملک ته تنخوا اخلې زما په ټکس باندې تا ته نن تنخوا ملاویږي ته چې کوم دی منایات اخلي تا ته الاونسونه ملاویږي تا ته پنشن ملاویږي ته سرکاري ملازم یې ته سرکار په خپل دستخط باندې موقر کړې او زه د خدای په فضل باندې زما دا ټول ملګري د خدای په فضل باندې دا چې کوم دی عوامو منتخب کړي دي د عوامي نمایندګان دي زه دلته کې 24 ګنټې په خپله حلقه کې سروس ورکوم زه 24 ګنټې ډیوټي کوم زه دې ته نیم ناسته چې زه به مطلب دی ستا په کونسل کې به زه مطلب دی زه ستا لپاره ملازمت کوم
ما چې ملازمت کولو زما د لومبني تر نه ور د اخري تر پورې الحمدلله یو تر په ټیټ سکیل نه کم ډېر تېر شوی نو زه به کلک سره ملازمت کوم مړه شرم وکړه په دې کار باندې دومره د افسوس کار دې کړی دی مونږه ته زمونږ دا مصروفیت وګوره زمونږ دا کار وګوره ته موږ له سره کې ته خو تنخوا دي اعزازیه خو ماته دا په طور اعزاز کې ملاوېږي ګورې په دې خبره برګر ځان پوه کړي چې موږ ته تنخوا نه ملاوېږي که تنخوا چې چاته ملاوېږي یا سرکاري ملازمي ورسره هغه د پنشن ملاوېږي وخت په وخت هغه سکیل اوچتېږي وخت په وخت دغه ته چې کوم دی تنخواګانې زیاتېږي ماته خو تنخوا نه ملاوېږي زما یو ملګري ته تنخوا نه ملاوېږي ماته خو اجازه ملاوېږي او لږ شانتې اجازه ملاوېږي راشه زما خرچه وګوره زما خو 2.5-3 لکه روپۍ د خپل ځان خرچه ده موږ سره خو مطلب چې سهار نه روزو تاڼه ته به خپله ځمه تاڼه کې خپلې پیسې لګوم تحصیل کې کچرو تحصیل کې خپلې پیسې لګوم مړې ژوندې په خپل سر باندې کوم جرګه مرکه کوم مردې خانې ته په دویمه درېیمه ورځ باندې روان یم زما د کلي حالات وګوره غم خادي پکې کوم نو زه به دلته کې تا ته کښېنم د خلکو مسایل دي هغه حل کوم نو لکه زه به دلته کې تا ته ناست یم ډېره د افسوس خبره ده خو انشاءالله العزیز زه په نورو خبرو باندې خبرې نه کوم خو دا دې ټولو ملګرو ته وایم چې انشاءالله العزیز تر هغې پورې او په ارام کښېنو تر کومه پورې چې مطلب دی ته نه موږ د خپل عزت تپوس نه کړی او پښتانه یو ملګرو ټول پښتانه یو پښتانه په هر څه باندې ګورې کمپرومایز کوي ګورې په خپل عزت باندې کمپرومایز نه کوي او ته زموږ عزت پسې راوستې ده یا خو به دې دا جواب ورکړي چې دا ما په ناپوهۍ کې کړې ده او که په پوهه کړي نو بیا به انشاءالله چې دا جواب ورکړي بل زه د ایکشن کونسل چې کوم زموږ مشران دي حمایت الله معیار خان او هغې سره چې کوم دی انتظار خلیل صاحب هغې نه دا مطالبه کوم چې تاسو भरपूर तरीके से मतलब तरीके के मुंह सरोद रह गई और ददी सही तरीके से तहकीकात हो गई और मतलब जाने चमुमता ददी चिकम ने अजाला टिक टाक तरीके से रोशी करके वो पूरी दिया अजाला नहीं शरी इंशाअल्लाह अल अजीज मुंबती खबरें में रुस्तुकी गुना मुंबा सर टूल मर इंशाअल्लाह जट कर वाला और खुद तपोस होते इंशाअल्लाह सिंह जिसम मुस्ताज बैरम किरा कि